د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د طالبانو یعنی د افغانستان نه خپل وسله واپس واخلي او کنه دا یو بنیادی سوال دی او دا د هر چا په ذهن کې دی. دا وخت زموږ سره چې کوم شخصیت ناست نو زه دا وایم چې د 13 شلو کالو نه به دا وایم چې د افغانستان د فرنٹ ګوري هم ریپورټینګ هم کړی دی، ابزرو کوي هم، او په دې حواله سره دا خبره د یورپ دوره هم کړی ده، د امریکای دوره هم کړی ده او د افغانستان دوره هم کړی دی. د مبارک علي صاحب موږ سره ناست دنه تاسو کو چې د په خیال باندې به ټرمپ دا وسله واخلي او کنه. مبارک علي ډیره مننه ستاسو په خیال باندې دغه بنیادی سوال چې ټرمپ دا شی واخلي. فرست اف آل اټس ان اونر حسن خان صاحب تاسو سره ناست یو په دې پروګرام کې دا سدا ک تاسو ظاهره خبره د لوستي بمی او کتلی بمی او کې دي شي به حیثیت طالب علم کتلی میکله چې د فال اف یو اس اس ار چې کوم ډیس انټیګریشن اف یو اس اس ار نو ډیر په لوی شمیره کې سټنګر نومي میزایل پاتې شي د افغانستان. بیا دا غي د پاره یو ډرایو چلیدل و دلته چې کوم مجاهدینو هغه ته پاغي کې به لکه مطلب پیسې لګول چې دا غي نه یو چپ واغه به تلری کو چې دا ناکار شي. هغه سیز هم لکه نه دی کامیاب، مونږ نه د کتل چې هغه ډرایو کامیاب شي. هغه امریکای سټنګر هغه ډیر لکه افیکټیو ویپن او دا غي په وجه باندې کله چې هغه دغه کېلګي خبره چې بل طرف ته لاړ نه شو مختصر راغونډوم چې سټنګر دیٹ واز ا گیم چینجر ان افغانستان جهاد کې چې کومه ده ځکه چې اول کله دا غوي هلیکاپټر هغه کله شاټ ډاون کو نو په کرملین کې لکه مطلب رنګ بل کنه چې هغه دغه شو کنه چې وس لکه سټنګر رو رسیدو مجاهدینو لاسله نو هغه چې کوم دنه هغه سیزم ناکام شوه. دا وسنه بیان چې د ټرمپ لاله کوم ده دا بیخي لکه موزیکا خیز ماته لګي ځکه چې هغه کې صرف د سنه د چې د سنسټیو او د واضحه ویپن دی چې هغه لکه سپیسیفیکلی هغه ټارګټ هغه کې په زرګونو په لکونو په شمیره کې لکه دا ولکه په کې د M16 او M16 M4 نو لکه لیټست رایفل دی کوم چې او هغه کې لکه نایټ سنسر والا هغه ویپنری او گیجټس دي کوم چې د پاکستان د فوج سره نشته. بالکل دا لانګ رینج سنایپرز دي وسره کوم چې سنټرل ایشین او پاکستان سره لکه نشته. هغه چرته هغه وسو واپس هغه خو چې ماموت کتاب کم یو ماموت بیا دی موته هغه د پاره لکه دا یو غټه کامیابی وي. ګاډي دی وسو یا زره پورې شي ایگزیکټلی دغه د بختربند گاډو خبره ټینکونه ټیک د هلیکاپټر سنټرل ایشیا ته لاړې والوته سه هغه پتلو تلو کې ناکاره کړې خو وسم د تزویه مې طالبانو سره هغه هلیکاپټر کومه چې بلیک هاک کوئی د پاکستان سره نشته طالب سره نشته. نو لکه دغه چې کوم د واپس اخیستو بیان دا رب کې ډېر سوفیسټیکیټډ سیزونه دي. نو ټیک د هغه د استعمال انډرستانډینګ او د هغه د پاره چې کومه طریقې کار او کومه چې د هغه کې بلګه کمې به شي خو لکه الټیمیټلی هغه به ټرمپ وی چې دوی په خپل بختربند باندې هم ویني موډل څخه پکې کوم کنه لکه دغه سټیټمنټ دغه صرف د خفخان د خبره کړې هی از ریفلیکټینګ د پبلک سنټیمنټس د امریکا کې چې کومه دا هغه لکه خپل هغه وکټری پریډ چې کوي نو وکټری پریډ د چا خلاف کوي طالبان خو ظاهر خبره ده امریکا هغه سرخیلو د 48 او خو دغه خلاف لکه چې مونږ وکټری او بیا لکه په هغه گاډو باندې کم چې د دیونه پاتې شوی دي نو په دې وجه باندې د امریکایان دي د سي قبایلی غونته کې سوچ والا خلک ټانکونه دي پکې او د امریکای دغه سوچ چې کومه ده د خلکو هغه لکه دغه دی چې دا زموږ اصله دا زموږ پاتې شوی دی زموږ بلکې په زور باندې لکه د سویل کیږي چې دا دغه شوی دی. بیا ظاهره خبره ده هغه سنټیمنټس د هغې دپاره د ټرمپ دا بیان لکه ډیک ته دغه خو لکه سوال بنیادي دا دی چې واپس به الې څنګه طریقې کار به ډېره داسې ده چې مختلف دهشتګرد تنظیمونو سره ده لکه TTP سره ده القاعدې سره ده داعش سره ده داعش سره ده بالکل سره پکې بالکل دا خو لکه هغې اوس د واپس اخیستو په اړه باندې ما سره د دې سوالیز جواب دی سوال نه پیدا کېږي لکه ته بیا طالبان به څنګه نه ته بیا اټیک کې اوس لکه دا پکې یو هغه چې کوم بیان دی کې دي چې تا په خپل پرونه کې چلولې بیا هغه چې کوم د چیرې مونږ به د دین به صرف دا اسلحه هم لکه واپس اخلو او بل دا چې دیو دی لکه په خپل باندې ولنټری مونږ په کار د چې بګرام ایربیس مونږ ځان سره ساتلې او لکه دا نه دا چې ساتلې وي او د تیر حکومتونو بایدن باندې سخت تنقید کوي او دا چې کوم تیر خپل دفاع وزیر ته وایي چې رستانه زما دا توقع ده چې تبه لکه هغه جرنیلان فایر کې کوم چا چې یا د خبره کوي چې هغه جرنیلان دا غوښنه بلکې انویسټیګیشن وکړه تحقیقات وکړي چې تا نه ولې د لکه فایل لکه دوه اګریمنت د ساين کړو د طالبانو سره بالکل ایگزیکټلی هی واز دی وایي چې بایدن ډیر پتا ده کی وته کنه لکه دا او دا خو د اختیار دا خبره هم ده چې لکه دا ته په بایدن باندې ته الزام اړه دا خو تا کړی زما په خیال نن پرون شوی کنن شوی هغه دوه نه هم غوی لاس په سر او پرون هغه 15 کال پوره شو زبی الله مجاهد وی چې بس خبر دی باونه اسه دا مې ریسپونډ ښکاری چې لکه دا ټرمپ
یا خو لا ټینشن ډایورټ کوي چې اوس په دوی بیا وایي چېرې دوحه اګریمنټ کې تاسو مکمل کړه افغانستان اوس هم دهشتګرد استعمالي افغانستان تاسو ټول شموله حکومت جوړ نه کړه آل انکلوسیو ګورنمنټ مو جوړ نه کړه د ښځو خلاف ایگزیکټلی دغه خبره ده په دوحه اګریمنټ کې خو د هیومن رائټس خبره ټول نه پټه ځکه چې هغه کې دغه خبره و چې لکه ویسټ چې کومه ده شل کاله کومه دلته تیر کړه دومره لکه تاسو اردوم جوړ کړو پولیس هم جوړ کړو ادارې هم جوړ کړې نو د خلکو د پاره شوی دا خلکو حقوق چې بګه سلب کیږي نو بیا خو هغه د دوه اګریمنت اساس هغه او هغه مونږ وکړه چې لکه خبره تاسو ډېر انټرېسټینګ خبره کوم مبارک چې دوی سټینګر نه دی اغستینو دا به سوال حالانکه سټینګر چې هغه معلوم سيزو پاره کې هغه لکه زما د اطلاعات مطابق لکه داسې وچی خلکو ته اطلاعات څخه لکه مطلب لوستم دي هغه وخت خو زه په لسم کې و مطلب چې لسم بیا او پیسې به لکه لګولې چې هغه کې هغه ډسمنټل کی تقریر خدغه نو دا به توس لکه دا او یا زره دا بکتربن او غټ بکتربن کوم چې زمونږ بیا دا خبره کوم ملګری وانه هم ویز دي دا بلکې دا هم ویز دي خو د بارډر طرف تم زمونږ طرف تم راوړې دي هر طرف ته خو بهر حال اصل سره دونه مسله نه ده یاره امریکا اسه مړه ټرمپ یو مسله جوړه کړه ټرمپ خو زما په خیال ما وختي مرزو کو چې د صرف او صرف هغه پبلک سنټیمنت ریفلیکټ دغه دی هغه پاپولر سنټیمنت مبارک خبره دی وکړه او بس هم دغه خبره ده چې یاره د سټینګر د کمی اغستی چې اوس پته دا وسله واخلي